وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی وای چې څورونه دي او پلار هغه ته په ژوند کې تقسیم کړی دی. مشر زوی ته وای برخه ډیره ور کړی ده په ځمکه کې او کشرانو ته لږ ور کړی ده. نو دا خو پلار ښه کار نه دی کړی، خو البته دا ده چې په ژوند کې څوک داسې وکړي بعض زامنو ته ډیره ورکړي بعضو ته لږ ورکړي یا بعضو ته بیخي ورنه کړي، نو دې ته حدیث مبارک کې جور ویلی شوی دی، دا ظلم دی. خو بالفرض که چېرې دا کار چا وکړه نو بیا چاته چې ورکړه په خپل ژوند باندې هغه د هماغه حصې مالک شو، هغه سره بیا بل څوک حق نه لري. وروستو د هغه د وفات نه بیا څوک نور وارثان یا زامن هغه د ده سره لانجه نشي کولی. نو اوس چاته چې کومه برخه ورکړې ده هغه د هماغې برخې مالک دی. البته چې کوم د اوبو نمبر دی نو هغه به برابر په برابر وي. اگر که د هغه یو روز ځمکه یې زیاته ده هغې ته اعتبار نشته دی، دغه د اوبو حق چې دی دا تقسیم شوی نه دی، نو پلار تقسیم کړی نه دی، په دې کې دا ټول ورونه برابر دي. یو بل سوال کړی دی څه لیکلي را لېږلي دي چې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا فرمایلی دي چې کوم سړی عالم نه وي او هغه تبلیغ کوي نو دا لوی گمراه دی. اولا خو دا خبره ثابته نه ده، مستنده نه ده. که بالفرض وي یو عالم دا خبره وکړي نو د عالم نه مراد دا مستند عالم نه دی چې د مدرسې نه فارغ وي، نه کومه مسله باندې چې کومه مسله چې تا ته یاد وي ته د هغه مسلې عالم ته هغه بیانوی شي. مثلا تا ته 10 مسایل یاد دي نو ته په هغه مسلو باندې عالم ته هغه بیانوی شي. بل کس ته 20 یاد دي هغه په هغه 20 مسایلو باندې عالم دی هغه بیانوی شي. بل کس ته 100 مسایل یاد دي هغه په هغه 100 مسایلو عالم دی هغه بیانوی شي. البته که چاته د یو مسلې علم نه نو هغه که هر څوک هغه مسله نشي بیانوی. یو بل سوال کړی دی چې یو کس په ځنګل کې اوسېږي او هغه ته مثلا نه پیغمبر رسېدلی او نه د پیغمبر کم قاصد کم عالم ورته رسېدلی، نو هغه چې وفات شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای دا عقل چې دی دا هم د الله د طرف نه یو استازی دی، یو قاصد دی. انسان کاغه ته د یو پیغمبر پیغام نه رسیدلی نو هغه په دې باندې مکلف دی چې دی الله پیژني، ځکه چې دی پیدا شوی دی او دا ژوند تیری او دا رزق او نعمتونه دته ملاویږي، دا شپه ورځ دی ګوري دا نظام، نو دی بخامخا په دې کې سوچ او فکر کوي چې د دې یو پیدا کوونکی شته. نو کم یو کس ته چې د پیغمبر پیغام نه رسیدلی، نه د پیغمبر د طرف نه کم قاصد ورته رسیدلی، نه کم عالم ورته رسیدلی، نو دغه کس د شریعت په نورو احکاماتو خو مکلف نه دی، د قیامت په ورځ د هغې پوښتنه ترې نه کېږي. البته د الله د وحدانیت په باره کې ورنه تپوس کېږي. یو بل سوال کړی دی د جومات په باره کې، نو جومات کې د زکات پیسې نه لګولی کېږي، بلکې جومات کې به سړی عامه صدقه لګوي، د صدقې پیسې لګوي شي جومات کې. د زکات پیسې په جومات کې لګول دا جایز نه دي. که چا ورکړي د زکات پیسې په جومات کې نو زکات نه دی شوی. او د دویم سوال جواب دا دی چې د سورت یاسین ختم هم چې دا څوک 40 کرتې وایي یا 140 کرتې وایي دا شرعاً ثابت نه دی او نه دغه عدد ثابت دی، بلکې د سورت یاسین تلاوت په خپله فضیلت راغلی دی، خو خاص عدد شریعت نه دی ذکر کړی چې څومره دی وویلې ډېره ښه ده. البته 40 او 140 لازمي ګرځول دا بدعت دی. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د اسماء حسنا د ختم په باره کې، نو د دې څه ختم ثابت نه دی شرعاً. البته
کچا درته سویلی نو هغه به صرف د تجربې خبره چې مخکې مثلا کې یو لسکرته درود شریف وایا او رستو تینا یو لسکرته درود شریف وایا او بیا اسماء الحسنا دومره زلو وایا نو دا صرف د یو تجربې خبره ده نور د اسماء الحسنا او فضیلت په خپل راغله ده په حدیثو کې یادولې ویلي لیکن د ختم او خاص عدد دا په شریعت کې نه ذکر شوی یو بل سوال کړه دی و یو کلمه دا غي ترجمه را ته وکړو دا دعا ده خلاف د دشمن خلاف د کافر اللهم انا نجعلك في نحورهم یا الله منګه وګرځه منګه مقرر کې منګه مسلط کې د دې کافرانو په ذبح او په قتل باندې ونعوذ بك من شرورهم او منګه ستا په ذات باندې اے الله پناه غواړو د شرونو د کافرانو د دشمنانو نه او دا بل لفظ دی ویله المنتقم نو المنتقم معنا بدله اخستون کې انتقام اخستون کې یو بل سوال کړی دی چې د یو کس یو ځای وی نشوي او هغه ته بالکل معلومات نه شوي منظم ور سره کړی نو کچرته هغه ځای داسې و چې صرف وینه ښکارا شوی نور خوځیدلی نه د خپل ځای نه نو بیا خو هغه مون شوی ده او کچرته وینه د خپل ځای نه خوځیدلی حرکت کړی سیلان پکې راغلی یا مثلا دغه سیلان دی چې جامه باندې ولګي او جامه وینش نو دې سره بیا او د سماتیږي نبی رسول الله فرمای الوضوء من کل دم سائل او دس لازمیږي د هرې بهیدون کې وینینا نو چې څومره منځونه پاغي کړي نو د هغه منځونو قضا براوړي علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو سوال کړی دی چې یو کس دلته په اماراتو کې یا مثلا په دوبۍ کې د یو کس نظر درهم قرض واخلي او بیا هغه وخت کې 28 روپۍ کې وی درهم او بیا هغه پاکستان ته لاړ شي ویزه ختمه کی اوس چې هغه پیسې ورکړي نو په کوم حساب به ورکړي اما هغه زر درهم به ورکړي زر درهم ورکړي وي اما هغه زر درهم به ورکړي کاغه کې کمای راغلی چې مخ کې 28 وي اوس مثلا 10 روپۍ ته جوړيږي یا مخ کې 28 ته جوړې دي او اوس ته مثلا 50 جوړيږي هغه ته اعتبار نشته دی دته درهم ورکړي دی به درهم ورکړي کریډ کې کمای راغلی که زیاتې راغلی دا شرعي مسله ده تقضى الديون بامثالها قرض په خپل مثل باندې ادا کولای شي چې ډالر دی ورکړي ډالر به درکړي که درهم دی ورکړي درهم به درکړي او که پاکستاني دی ورکړي پاکستاني به درکړي او د دویم سوال جواب دا دی چې دا ورته وای ماته 40000 روپۍ راولېګه پاکستاني نو چې پاکستاني ورته راولېګلې بس بیا به پاکستاني 40 ورکړي یو بل سوال کړی دی روټۍ تناسته نو روټۍ تناسته سنت طریقه دا ده چې دا یو خپه باندې ده کینی او یو خپه ودرې خو بل فرض که چرته سړی نشي کیناسته او ده پلتې وهي نو پروا نه کوي او د دویم سوال جواب دا ده چې تور رنگ یا وسما یا تور نکریزه چې خالص تور وي نو دا منع ده البته که تور رنگ سره یا نکریز سره بل رنگ مکس شي نو بیا جایز دی یا د تور نه ما سوا بیا هر قسم رنگ جایز دی خالص تور منع دی نبی رسول الله فرمایلی اتقوا السواد توروالی نزان وساتئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو سوال کړی دی چې یو کس مدرسه جوړي او هغه یو کس وایي چې تاسو د زکات پیسې ما ته راکړئ او زه دې کس ته ورکوم د مستحق د زکات دا به د مدرسې د لپاره قبول کړي بیا په مدرسه جوړه کړي نو دغه یو حیله ده او دغه جایز ده د حیله لیکن بهتره دا ده چې په نیت د صدقې باندې سړی پیسې ورکړي د مدرسې د آبادۍ لپاره علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو سوال کړی دی وای دلته په بقاله کې دکان کې
غوښه ملاویږي او د انډیا نه راځي. نو انډیا کې خو ډېر مسلمانان هم دي او بهر حال خبره مشکوکه کېدای شي د اندوان یا بل څوک ذبح کوي، نو احتیاط کوئ دغه غوښو نه ځان ساتئ. یو بل سوال کړی دی وایي چې یو مولا نه مې دا اورېدل، نو هغه به مولا نه و، هغه به څوک د احادیثو منکر و، وایي چې هغه دا ویلي چې په مانځه کې په قاعده کې دا ګوته اوچتول دا نشته دی. دا په ډیرو احادیثو باندې ثابت دي، په یو حدیث نه په ډیرو احادیثو باندې محدثینو په دې باندې بابونه ایښي دي. مشکات شریف کې هم دغه باب نقل دی او ډیر احادیث راجمع کړي دي. دغه اشاره په ګوته باندې کول په قاعده کې دا سنت ده. بل سوال کړی دی چې یو کس داغه دواړه لاسونه نه نو هغه د زیاتی ویښتو د صفایي دپاره وایي دغه استعمالوی شي، هغه دوایي چې کوم زنانه استعمالوي او چې دی معذور دی استعمالوی شي. یو بل سوال کړی دی مونږه جاز اکاونټ کلاو کړی دی، وایي چې کلاوې که نو ډایرکټ درته 50 روپۍ راځي، چې کلاوې کې پیسې پکې جمع کړي نو بیا به راځي. دا د څه شي په عوض کې راځي؟ هلته هغې ستا د پیسو نه ګټه اخلي، ښه نو دا جایز نه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ورور سوال کړی دی چې یو ورور د بل نه قرضداری د بل ورور نه، او بیا مثلا د دې یو ورور قرضی په بل کس باندې، نو که داسې وکړي چې دی په خپل منځ کې اتفاق وکړي چې په ده باندې ستا کومه قرضه ده بس هغه زه ادا کوم او هغه یې ومني، نو دې کې څه خبره نشته، جایز ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس کپنی وي او هغې کې نور کسان کار کوي، نو چاته چې چا پیسې ورکړي چې بس دا ستا شوې، ستا خرچه شوه، نو بس دی د هغې مالک دی، بل څوک ترې هغه نشي اخیستی، نه د بل چا حق شته.